السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، دا مسله ټول اورئ چې کله یو انسان وړوکی دسمات له دسمات کوي نو مستحب خبر ولدار چې د بس سرتور سر نزي او دسمات له او سر باندې بس راچې سر پټای. دا مسله د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه ثابت ده. سنن کبرا کې علامه بیهقی رحمه الله حدیث شریف ذکر کړی د حدیث نمبر دی 455. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک د حدیث روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک اذا دخل الخلاء غطى راسه، کله چې بیت الخلاء تلو نو پیغمبر اسلام سر مبارک پټ کړو. دا حدیث شریف یو. دویم حدیث شریف په هم په دغه بسی علامه بیهقی رحمه الله ذکر کړی دی. د حدیث راوی حبیب بن صالح رضی الله تعالی عنہ مبارک دی فرمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى راسه. حضور علیه السلام چې بکنه بیت الخلاء تلو نو پیزار مبارک په خپل او سر مبارک په پټ کړو. دا خبره یاد ساتي او دا مسله زموږ د حنفي مذهب عظیم فقهاو ذکر کړي. لکه مثال په تور باندې فتاوی شامی هغه جلد 1 صفحه نمبر 616 باندې مسله ذکر کړي دا چې کله انسان او دسمات لذینو په کار چې دې سرتور سر بنزي او سر به پټ وي. او فتاوی عالمگیری هم جلد نمبر 150 باندې دا مسله ذکر کړي دا چې یاره انسان او دسمات لذینو سرتور سر بنزي. دا عظیم فقهاو دا مسلې ذکر کړي. دویم خبره په کې دا چې یاره بعضی کسان د دې مسلې نه یو ټوکه مننډوند کې شروع کړي وي چې یاره او دسمات تناسینو پټکي وته په سر یو دا وکي او دا نو دا دوی ټول خپل دروغ دي کذب بیان ده او ارسل چې د دې مسلې مخالفت کې د خدای تعالی احسان دې موږ بار بار ثابتولې شو، بار میدانو ثابتولې شو او پای شو پټکې بده او دسمات ته لری کوي او اسیام صادر مادر کپلو په سر باندې راچي. رب ذل جلال دې موږ ته ټول د شریعت په احکام باندې عمل کولو توفیق را نصیب.